نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظیم. زما عزتمند محترم اللہ تعالی ارشاد فرمائی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله، الله نه ویریږئ، فرایض واجبات په اخلاص سره ادا کړئ او د ګناه نه ځان وساتئ. اتقوا وقایه نه ده، وقایه معنی ځان ساتل، اتقوا الله ځان وساتئ د ګناهونو نه، ګناه پرېږدئ. او طریقه به سي وکونوا مع الصادقین، صادقین سره نیکانو صالحانو سره تعلق قائم کړئ. نیک مجلس، درس قرآن پاک، درس حدیث پاک حلقه او دغه شانته نیکو ناستا دا قرآنی نسخه ده د ګنا نه د ځان ساتلو. اخلاص سره، صدق او اخلاص سره، صرف د الله رضا لپاره. وحسن اولئک رفیقا ومن یطع الله والرسول، الله تعالی فرمایي چا چې الله تعالی او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، پس دا خلق به هغه چا سره وي چا باندې الله انعام فرمایلی دی. اسوک دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، دی سره به وي. وحسن اولئک رفیقا، او دا څومره ښایسته ملګري دي. وحسن اولئک رفیقا، څومره ښایسته ملګري دي. دینه دا معلومیږي حضرت رحمت الله علیه فرمایل چې د صحبت اهل الله چې کوم دا عمل دی کې حسن پکار دی. حسن یعنی اخلاص، اخلاص سره سره داسې مجلسونو ته حاضر شي. او د اخلاص دا حصہ هم دا چې د ذکر اهتمام وکړي. صحابو چې کوم صفت الله ذکر کړي دی، یریدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله حکم فرمایلو چې تاسو داسې خلکو سره کې نه چې اغي يدعون ربهم بالغداة والعشي، سحر او ماخام خپل رب یادای. نمبر 1 يريدون وجهه، او دې سحر او ماخام الله یادولو نه مقصود دغه صرف د الله رضا ده. حضرت والا رحمت الله علیه فرمایل چې ګوره دینه د مریدانو دو صفات ثابت شو، یو خو سحر ماخام ذکر کوي، او دویم یریدون وجهه. وجه معنی د الله ذات، د الله رضا، د دې عمل نه مقصود صرف د الله رضا وي. د عمل نه مقصود صرف د الله رضا وي. دا واضح خبره ده. خو دې کې بعض اوقات سړی غفلت کې مبتلا شي. څومره خلک داسې دي چې پیرانو صاحبانو سره اولیاء سره تعلق ساتي تعویذ د پاره، تعویذ وظیفې د پاره، چې وظیفه راکړي چې کاروبار صحیح شي، چې نارینه اولاد وشي، چې د پسند چې د واده وشي، چې امتحان کې ښه ډیګري ملو شي، ښه جاب ملو شي، چې چرته سیټو ګټما، چرته دنیاوي لحاظ سره زما ته سوسیز ملو شي. بشمار مخلوق چې د اولیاء سره په دې ذهن سره تعلق ساتي، دا غیر الله دی، دا غیر الله دی. اولیاء سره صرف د الله د رضا لپاره تعلق ساتل. نیک مجلس ته صرف د خپل اصلاح فکر، زما اصلاح وشي، ما ته د الله محبت، ما ته اخلاص للهیت، ما ته تقوا، گناهون نه حفاظت، اتباع سنت، د آخرت فکر، رسول الله صلی الله علیه وسلم، د صحابه او د اهل بیت محبت، د الله معرفت، د الله ذات سره تعلق، دا نصیب شي. دا مقاصد دي. یریدون وجهه، صرف د الله د ذات رضا اراده لري. یریدون حضرت رحمت الله په خندا شو چې ګوره خلک وایي چې مریدی ثابت نه ده. یریدون مریدون، دا ټول مریدین. یریدون اراد یرید ارادتن فهو مرید. مرید خلک تصوف قرآن پاک نه ثابت نه، دا څه شی دی؟
تصوف کې سي سحر ماخام به الله الله کې او د الله الله نه مقصود د منځو د ټول جنت مقصود څه دی یریدون وجه د الله رضا د لپاره ضروری دی چې د ګنانم زړه ځانو ساتي د سترګو حفاظت وکي بھائی د سترګو حفاظت وکي سوشل میډیا غلط استعمال نه کی انا کالج یونیورسيټي کې بازار کې غلط نظر استعمال نه کی انا بار کاروبار کوي ملک نه بار دے غلط سلط تعلقات قائم نه کی د سترګو حفاظت وکي بھائی خپل کور کې د شری پردي ماحول جوړ کی وکور کو سکه هم که څوک بار نه وی کور کې شری پردي ماحول بابینا د چاچینا د مامینا د پرده د بھائی کور محله کې خپلوانو کې تګراتک کې د اختر موقع خاص طور باندې مبارکه خلک زی ترور لذي خلک نیا لذي انا خواخ لذي خويندو کرزي ترونو کرزي بشک تک پکار دے بشک تک پکار دے صله رحمی د دین یو اهم حکم دی خو دې کې د دې خبر احتیاط پکار چې نظر هم حفاظتي د شری پردي هم اهتمامي تبه چې دا بسنګ کیږي دا دواړه خو اور وبدي شری پرده بم ساتي او چاچی نه بم نظر ساتي ترله ورزي انا الته کې نیا د نیا له ورزي نیا خو محرم ده او چاچی خو نه محرم ده ماما لذي سړی ما نیا لذي نو مامي خو نه محرم ده ماما لور ده د تر لور ده انا ماموزاد چچا زاد پوپی زاد خالا زاد ټول زادی چې دي کنه د خدای شری پرده ده دوی بسنګه شری پرده کې نظر حفاظت وکي بھائی او ماحول خدامو جوړ نه دی یکدم خصو کې دی نشي وای شو نه ځان سره پر مال او صادر وړي خپل به پرده کې خزه پرده نه کې نو سړی به پرده وکي او موږ د ماحول له خبره خمون دی ورته به الله اسم الله وای نلتا سره بس مساعدغی رومال باندې الله اسم الله کا چاچی دل راضی مثلا ضابطه کې خو نامحرم ده خو د مور په زید ده انا مور په زید ده مامي د مور په زید ده وای نو په لاس بس سره التبس کېده سختي خو کې نو کې دي شي ماحول خراب شي انا دا څه خبره ده کنه وای مشکل دی کنه ها نو مشکل لارو باسو کنه په شریک باندې لارو باسو قابل عمل ده کنه وای نه قابل عمل یو خبرم نه ده په مزه به ماحول جوړیږي یکدم تا هم یکدم ماتم پته نه وای یکدم دا خود دې بزرګانو د اولیاء او د اکابر او د استادانو د درسونو سره ناشته پاسه سره الحمدلله معلومه شو او څه درجه کې 100% سو کولې شي څه درجه کې یو عمل جوړی دی او ځین سازي به आवाज لګوي موږ ته د اذان حکم دی به اذان وکاو او خبر وکاو بار به خبره کو چې ماحول جوړیږي نو خاص طور باندې اخترونو کې وای الله دې غمون نساتی مړی ژوندۍ کی واده خاده کی اخترونو کې دا موقع چې زمونږه حدود پاتې نشي نو وی اتقوا الله دا پاره دا ضروری ده چې سترګو حفاظت وشي ذکر اهتمام وشي سحر ماخام او یریدون وجهه سره د الله د رضا الله رضا راضي شي فرایض واجبات باندې او د ګنا نه ځان ساتلو ذکر سترګو حفاظت او خاص طور باندې وای سوشل میډیا نن سبا خو چټیانی انا سکولم چټیانی د مدرسوم چټیانی دفترونو چټیانی نو بس موبایل دی او سره مې ده انسان ورته په غنټو باندې دا وخت ضایع کی او سره وخت ضایع کیږي هم نه سره ګناګاریږي الله دې حفاظت فرمایي نو اتقوا الله نو ویریږي سترګو حفاظت وکړي د نظر حفاظت وکړي ځان قابو کړي اوس ته ځان نشم قابو کولای ته 24 غنټه موبایل ګورې ځان نشم قابو کول نو څنګه وکيږي موبایل ختم کا یو کس راغول پریشان ہے مدادی او اسی کتاره
ورو کیسه را شتار راته شروع کړ مال ته موبایل ګوري ولا او ګوره موبایل ختم کا وای ته یقین ساتي کله موبایل ختم کوم زه صحیح شوم میر بھی کیا سادے ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے بالکل فٹ راځي په موږ باندې دا شعر چې د کمی وجه نه بیمار دی او ما کار کوي خپل بیماری مرتبه ده خپل د پریشانه بنیاد مرتبه معلوم ده باندې پری میر بھی کیا سادے ہے حضرت والا رحمت الله میر تقی میر د دہلی شاعر دی حضرت فرمائے میر ساده نه دی دا شیطان دی دا د نفس پرست ډنډا ولا پکاره جس پر 60 یو 100 ټوکی ہوئے ساده نه دی نفس پرست دی ونه چې کوم ځای کې تا ته خطر دی ولته ولېږي الته ولېږي چې ناغد مر ساده رہے پریشان ہے مداد وغد و کسی کا تارے موبایل ګور موبایل ختم کګن وې دا خبره صحیح چې کله موبایل ختم بیا صحیح شوم بیا د ما دماغ صحیح یا خدایا تاسو یقین ساتئ دا سید یو کسره بشماره کیسونه داسې راځي سترګو حفاظت کوئ د دې دور چې دی ټول یو غټه مسله چې دی د الله نه د لرېوالي د سرکشه د شرارت د مور پلار د بې ادبۍ د کورونو د ورانه د طلاقونو طلاق هم په ټاپ روان دی نن سبا د طلاق مارکیټ چې دی کنه په جوبن کې دی الله دې حفاظت وفرمایي څنګه چې منډۍ نن پرون جوبن کې وګنه دې منډۍ ډېره تیزه ده د طلاق منډۍ هم ډېره تیزه ده الله دې حفاظت وفرمایي طلاق او درې طلاقه حالانکه ګوره په کم مجلس کې یو انسان نکاح قبول کی کنه نو دته وایي چې تا قبول کا د ما قبول کا بس نکاح شو صرف په یو گفت باندې نکاح شو او جدا کله ماتيږي نو شریعت مطهره درې آپشن ورکړي دي درې اختیارات ورکړي دي 1 2 3 چې د سوچ سمجھ سره قدم والی نه بس هم تری وړه او بیا جاړي الله تعالی دې حفاظت فرمایي دا وجه څه ده دا موبایل باندې په سونو نه په زرګهاو تصویرونه ګوري نو د کور بسنګ آباد شي د کور به آبادیږي څنګه خپل کور مرانېږي او الله دې حفاظت فرمایي دنه چې کوم اولاد پیدا ده نو دې دا کار کوي نو هم دا کار کوي نو خپل کور مرانېږي ډبل کور مرانېږي چې دې د بل چا لور خور ته ګوري د بچیم بل لور خور ته ګوري نو څنګه دې بل چا پس روان ده د بچي بل چا پس رواني دیم چا پس روان دي د بچیم چا پس روان دي دنه چې کومه تمونه پیدا شوه دنه آب کم د شرافت والوي نسل خراب شو او وی کنه مشه تم نه خراب ده وی نسل خراب ده الله تعالی دې حفاظت فرمایي نو به د سترګو حفاظت اتقوا الله به الله نو ویریږي ګناه پرې دی ناجایز او ناروا پرې دی حرام پرې دی دا مبارک عشره ده نن عرفه ورځ ده لکھاو حاجیان صاحبان په عرفات کې موجود دعاګانې او فریاد وکړي الله تعالی دې متاسو هم دغه مبارک سفر را نصیب کړي دا خیر او برکت متاسو الله پاک نصیب کړي مبارک شپه ورځې دي په دې شپه باندې الله قسم وجد کړي دی قسم والفجر وليال عشر فلس شپه مې دي قسم وي دینه د دې عظمت او اهمیت او بزرګي ثابتېږي د دې شپه ورځو کې د اعمالو اهتمام وشي د دې احترام د دې ادب د دې عظمت د دې تعظیم تقاضا ده چې دې کې نیک اعمال اختیار کو او د ګناه نه ځان وساتو ناجایز او ناروا نه ځان وساتو سرګو حفاظت وکوي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم دسترګو حفاظت برګه د قران پاک حکم دی اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته فرمایي چې دسترګو حفاظت وکي ويحفظوا فروجهم او د خپل شرمګاه حفاظت وکي دا دوه خبره یو زیدي
ما ته وګورئ سترګو حفاظت د شرمګاه حفاظت قرآن دی کنه زموږ د خالق کلام دی چې چا زموږ نفس جوړ کړی دی چا زموږ د بدن جوړ کړی دی هغه کلام دی هغه ته پته ده د نفس کې څه تقاضې دي دا نفس په کومه دی به ګمراه کېږي په کومو اسباب به دی ګمراه کېږي هغه ټکي ذکر کړي دي نظر حفاظت د شرمګاه حفاظت سړو ته حکم دی وقل للمؤمنات اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو زنانو ته فرمایي دا قرآن مجید دی دا پیرانو خبرې نه دي بس وای ګرم دا پیرانو خبرې دي او صحیح مستند الله ولا پیر بم د قرآن خبره کوي حضرت رحمت الله فرمایي چې کوم پیر د قرآن خبره نه کوي پیر نه و پیر ہے وہ پیر نہیں وہ پیر ہے پیر مانا پاؤں خپا هغه پیر سپیر دی چې قرآن او حدیث نه بیانې پیر ماغه دی چې کوم قرآن او حدیث بیانې او چې کوم قرآن او حدیث هغه پیر پکار دی چې پیر هغه یعنی علم باطن او علم ظاهر دواړه ور سره الله معرفت او اخلاص او تقوا هم وی او قرآن پاک حدیث پاک فقه فتاوا او د علوم سره هم دغه مناسبت وی وقل للمؤمنات اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو زنانو ته فرمایي یغضضن من ابصارهن چې د خپل سترګو حفاظت وکي او يحفظن فروجهن او دا زنانه د خپل شرمګاه د خپل عزت او ناموس حفاظت وکي دا څومره نازک خبره ده او څومره خسته تعبیر سره قرآن پاک ذکر کړی ده ځکه قرآن پاک د حیا کتاب دی کنه موږ ته حیا خي د عزت کتاب دی موږ ته عزت خي د شرافت کتاب دی موږ ته شرافت خي د سعادت نه ډک کتاب دی موږ ته سعادت خي وي د سعادت لار راته خي زه دا غواړم چې زما لور خور ته څوک نه ګوري نو خو بل سره نه غواړي کنه زما لور خور ته څوک نه ګوري تر چالور خور ته ولې ګوري تخپل لور خور د بار دا برداشت کولی شي الله دې نه کی نو خو بل سره نه برداشت کی بالکل فطرت مطابق حکم دی عفو تعف نساءکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو پاک دامن اوسئ تاسو زنانه به پاک دامن شي سبحان الله تر چالور خور ته مګورا الله تعالی بستا د لور خور او استاد حیا د عزت حفاظت فرمایي سترګو حفاظت وای او سوشل میډیا نه ځانو ساتو وای سوشل میډیا غلط استعمال نه ځانو ساتو سوشل میډیا غلط استعمال اخبار رپورٹ دی بھائی 95% میډیا غلط استعمالیږي دا خبر څنګه ده یار دلته مختلف طبقات والا مختلف شعبو والا مرګري ناشتي دفاتر والا سکول کالج والا یونیورسيټي والا مکاتب والا په څنګه ده بھائی مولانا بلال سے ویلې زه مکتب ته لاله ما خار کې وای تاسو مې وکړو ماشومان نه چې څوک موبایل ګوري وای ټول موبایل شته موبایل ګور دا څه ده کنه کم ماشوم په موبایل باندې عادت شي د موبایل په کیسو کتارول مثبت خبرې خو کمی دي منفي زیاتې په دې وجه باندې زموږ عزتمند محترم او زموږ د دین حفاظت زموږ د اسلام حفاظت زموږ د عقیده حفاظت زموږ د اخلاق او حفاظت زموږ د معاشري حفاظت زموږ د تهذیب حفاظت زموږ د قوم او د ملت حفاظت زموږ محترم په قرآن کې ده په حدیث کې ده د قرآن او د حدیث په تابعدارۍ کې ده الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په محبت او تعلق کې ده زموږ بزرګانو صحابه او تابعین او تبع تابعین الحمدلله په دې باندې عمل کړی دی او دنیا او آخرت خسته کړی دي کما او تا غواړو چې زموږ ست دنیا آخرت خسته شي نو زموږ محترم معتبرم د لار ده تقوا اهتمام وکړو سترګو حفاظت وای سترګې غلط نظر نسترګې بچو سکول کالج کې یونیورسيټي کې دفتر کې بازار کې پکور کوسه کې کور کې د شری پر دې ماحول جوړ کو وای او سوشل میډیا غلط استعمال نکو مکه خدا خبره به مونږ کوله یار وای ټچ موبایل مساتای او داسې ماحول جوړ شو دا خبره چې دا خبر هضميږي نه وای دا خبره کوي وای ټچ موبایل غلط اسم استعمالوي کچا سره ساده موبایل دغه وخت تیریږي امان الله وخت تیریږي نه تیریږي
ساده موبایل باندې وخت تیری دا ټچ موبایل مو ځان باندې مسلط کړی دی هو لکه بیا اخیسته دی نو غلط می استعمالوه دې سره ستا دین خرابېږي ستا ایمان خرابېږي ستا آخرت ته نقصان رسي ستا اخلاقو ته نقصان رسي ستا کردار ته نقصان رسي صحت ته نقصان رسي ته د قرآن او د حدیث نه لرې کېږي د تلاوت نه لرې کېږي د الله د یاد نه لرې کېږي او لکه دا همیشه خو بني که نه قبر کې آخرت کې قبر کې لوی قبرستان کې و کم یو شی استعمالیږي زونګ یو فون ها بھائی لوی ادیره کې هلته کنیکشن شته چې هلته ځان مشغول کی یار د لږ خوب نه ورځي یاره بس موبایل داسې حالت هم الله دې مفادوي څه جخت رشتهدار وفات شو یاره وایي ځان مشغولومه الله اکبر مخکې به رشتهدار وفات شو الله دې نه کي الله دې نه کي الله دې چاته هم غم نه ښیي پلار رور تره ماما زوی لور تلاوت به راواخیستو تلاوت سره به ځان مشغولولو سکون به ورته میلاوېدو ایصال ثواب به کولو او خپل غم به هم د قرآن پاک د تلاوت په برکت سره هغه غم به غلطېدو تسلی به میلاوېده او میلاویږي او اوس موبایل راوالي موبایل کې ځان مشغوله د پلار غم الله دې مساعدي د رور او د مور غم الله دې مساعدي اپ موبایل غلطي ګراوډ دې کنه دې بھائی پستی دا کنه دا دا عارضی سهاری دي دا عارضی سهاری وانه له حقيقي سهارا دا الله پاک سهارا دا الله د کتاب مقدس سهارا دا الله د نامي مبارک سهارا دا زمو حقيقي سهارا دي حقيقي سهاري دي او دا خو دروغ دي وای دا خو جھوٹ دي دروغ دي بے بنیاد خبرې دي د کینسر مریض به الله د موسی دی بیا کم موبایل باندې ځان مشغولې چنن او سبا کې کفن تیار دی اب سګي ډیر عارضی او مادي او وختي سهاره ده او سهاره سره تبعی ده بربادي ده کسو کالج یونیورسيټي کې د آنلاین کلاسونه دی او داغه د حساب کتاب دی نو بس ټیک د بساغت صرف مغه استعمال کی دا سه اپشن شته کی چې صرف آنلاین دا استعمال شي ها مطلب څوک چې دا کوي ځان بچکی نو بچکول شي کنه دا وګړه ماستران ناشتي دا زمیداران نه دي دا ماستران دي دی وې ځان څوک بچکی نو بچکول شي دا سه اپشن شته موږ له خپل راځي خو دی وې ځان بچکول شي د بی بی سی خبر دی د باباسا خبر دی بی بی سی یا باباسا الله تعالی زموږ سره حفاظت فرمایي زما محترم او تقوا طهارت دا زموږ استاد لازمی فریضه ده یا لکه تبه ود شو یاره شبو د سو یاره دا زموږ ځاله مرګري دي نوې مرګري دا موږ احترام کوو نه مرګ دا ځاړه چې کوم ګوروګان دي دا غیسه ده او د سو شابش دا ځاړه مرګري چې دي دا ځاړه مرګري ود کیږي نوې مرګر زموږ ملمانه دي غي نه محسوسي اخلاص او تقوا وای د عرفه مبارک او ورځ د جمعې الله دې بار بار متاسفه مبارک شپه ورځ را نصیب کی دې مبارک شپه او ورځ یو پیغام دی الله سره تعلق د الله مینه محبت تقوا طهارت د فرایض او واجبات په اخلاص سره ادایګي حقوق الله حقوق العباد او ادایګي الله تعالی د حق ادایګي سره سره د مور پلار حق ادا کو مور پلار نه دردو د مور پلار حقوق ادا کو د خزې د بچو حق ادا کو خزا او نه وهو خزا او نه راټو د خزې حق نه وو خويندو حق نه وو رشتہ دارانو سره قطر رحمیو نکو حلال روټه تلاش کو حلال کمایو کو حرام نه ځان بچ کو سود او رشوت نه ځانو ساتو حرام غټینا پردې پولینا پردې پټینا پردي حق نه ځانو ساتو دا د دې ورځو پیغام دی ذاتی تقوا حاصله کو د سترګو حفاظت کو بھائی سوشل میډیا غلط استعمال نه کو او په خار بازار کې او په ادارو کې د نظر حفاظت کو د جبه حفاظت کو په جبه باندې چاس پکاویو نه کو په غیبت نه کو دروغ نه وایو چاله پیغور ور نه کو چاته کنزل نه کو د لاس په حفاظت کو لاس په باندې غلط کارو نه کو تزله کې ناجایز محبتونه دا چو نه پالو ناجایز تعلقات نه پالو حسد او بغض نه پالو د مسلمان
باندې بدګماني ونکو ریا او نام او نمود نه ځانو ساتو دې ته وایي تقوا دې ته وایي د مینا او د عرفات پیغامات دې ته وایي الله سره تعلق دې ته وایي د آخرت تیاری دې ته وایي تزکیه نفس دې ته وایي تهذیب اخلاق دې ته وایي د تربیت او د اصلاح فکر الله دې نصیب کړي موږ دې لپاره جمع کېږو وایي دا د قرآن پاک او د حدیث پاک او د خپل بزرګانو چې کوم پاکیزه تعلیمات د مذاکره کو نوې څه خبر نشته دا خبر کې دې شته سوري دلم وی تاسو الحمدلله چې کوم درسونو کې نه درس قرآن درس حدیث کې نه دا او تبلیغ سره تاسو تعلق دی الحمدلله علما او حلقو کې نه هغه کوم دا خبرې دي او موږ هم د خبر مذاکره کو سنوي شي نشته دی دا زوړ دین دی ولې تړش اچھا روزه ده اچھا الله تعالی دې مټوله د خیر توفیق نصیب کړي په دې وجه باندې مونږ ټول د دې عزم وکړو ان شاء الله ټول عزم دې کړو ان شاء الله د چا اراده لګه خیری څلور مشتره چلې دا وای ها وای کدا کال دا د عمر اراده ده ان شاء الله د عمر تا حیات ځن قدن کې به وصیت کو ان شاء الله خپل بچو ته خپل رونو خويندو ته خپل اولاد ته خپل شاګردانو ته خپل رونو ته وصیت وکړو چې د الله نامه به اخلي تقوا طهارت بس دکوي دین سمج او فهم بس دکو د دین مهنت وکاو تر قیامت پورې د قیامت سبا پورې به ان شاء الله دا مشنې زموږ تاسو صرف در ځن قدن پورې نه الله زموږ سره ژوند کې برکت واچي د دې خبرې عزم وکاو او دا خوري خسته خبره ده حضرت ثانوی رحمت الله علیه یو کس خط لیکلو او خپل پریشانی خپل بدحالي او خپل چې دی هغه خپل ټول څه فریاد ورته وکړ زه خو ډیر بدحاله ما ډیر زیات زما حالت تباہ او برباد دی نو حضرت خط جواب ورکو وای چې کومه خبر استا د حسرت او د غم ده ازما په نزدیک د خوشاله ده او هغه داسي چې ته په خپل بدحاله باندې خپېمانه مطلب په خپل ګناهونو خپېمانه دا خو ډیر اوچت عمل دی خو توبه ده دا خو الله د ډیر خوښ عمل دی چې سره په خپل بدحاله په خپل بدعمله خپېمانه شي او بل ته د خپل اصلاح فکر دی دې باره کې ته فکرمند دی دا خو ډیر عظیم مقصد دی دې دوه خبرو ته پریشانه کړي او ته دې ته بدحالي وي خو زه خو دې ته خوشحالي ویم دا ډیره ښایسته خبره ده چې خپل ګناه باندې ته پریشانه په خپل ژوند خپېمانه خپل ګناهونو باندې خپېمانه او د اصلاح فکرمند دي بیا ورته فرمایي چې د دریو څلورو خبرو اهتمام وکړه زه تا څلور خبرې کومه د څلور خبرو پابندي وکړه او تا ته بیا هم فایده ونشوه زما ذمہ داری ده څلور خبرو اهتمام وکړه او تا ته بیا هم فایده ونشوه نو زه ذمہ دار یم دا خبره چې ما کله وویله ګرمه دا خو زموږ حال دی دا 70 80 90 100 سال مخکې یو خط لیکلی شوی دی د هغې جواب حضرت ورکړی دی خو ما بړول مې دا خو زموږ حال دی چې موږ خپل بدحالی باندې پریشان یو چې زموږ اصلاح نه کېږي زموږ دا غلط کار دی دا غلط کار دی دا غلط کار دی دې باندې پریشان یو دا خو ډېر ښایسته حالت دی ته پرې پریشان یې ډېر ښایسته حالت دی ځکه چې توبه هم د دې پریشانۍ نامه ده د دې خفګان نامه ده د دې ندامت او خپېمانتیا نامه ده او بله دویمه خبره په دې ته فکرمند دی چې زما بس کېږي څه ګیره نه وه ګیره راغه ګیره سپینه شوه څومره عمر شو بچي پیدا شو نسوان نصیب پیدا شو زما احسانې د څه به کېږي زه به الله ته څنګه مخ یم څنګه به الله ته مخامخ کېږم دا خو ډېر مبارک فکر دی دا خو ډېر اوچت فکر دی حضرت ورته وفرمایه څلور خبرو اهتمام وکړه تا ته بیا هم فایده ونه شوه زه ذمه دار یم څومره غټ ضمانت دی اوله خبره ده چې لږ شانته ذکر اهتمام وکړه لږ شان ذکر ځان له مقرر کړه او د هغې پابندي وکړه خیر دی لږ دې وي خو چې مستقل وي او ستا زړه لګي او که نه لګي د هغې اهتمام وکړه زمونږ کوتاهي دا ده چې کله زړه لګي خو ته ذکر کوو زړه نه لګي بس پرېږدو زه طبیعت لګي خو کار کوو طبیعت نه لګي بس کار پرېږدو
دا خو طبیعت غلام شو ته خو د الله غلام خو نشو طبیعت لګي خو کار دی او طبیعت نه لګي بس پرې طبیعت لګي تلاوت دی طبیعت نه لګي تلاوت پرې خو طبیعت لګي مناجات مقبول او ذکر کې طبیعت نه لګي پرې خو نه داسې مکوه طبیعت لګي کنه لګي ته عمل شروع کا به طبیعت لګي او کنه لګي عمل شروع کا او دې کې دا خبرم ده چې بعض وخت ذکر شروع کی تلاوت شروع کی شیطان بیا وسوسه اچي چې تا دې شکل ته وګوره دې الله والا کې دوته وګوره تبا الله محبت حاصل شکل ته دې وګوره دا کار کړی دی تا دا کار کړی دی تا دا کار کړی تا دا کار کړی دی دا شیطان وسوسه دې ته سر مخ خرابه و خپل کار شروع کا خپل کار شروع کا ذکر شروع کا تلاوت شروع کا درېمه کلمه شروع کا درود شریف شروع کا استغفار شروع کا شروع کی بداوی خو انشاءالله لک وخت پس به دا ختم شي دا وقتی وبال دی وقتی سیز دی دا بالکل عارضی سیز دی دیوانه به سر نه خرابه دا سټیشن نه گاډي وځي کنه رفتار واخلي بیا سم ني شروع کی دای نو حضرت ورته فرمایي خو ذکر شروع کا اگر چې لګوي خو چې مستقل وي او زړه دې لګي کنه لګي ته ذکر شروع کا دویمه خبره دا چې ماضی پرې دا او مستقبل هم پرې دا سبحان الله سمه د خسته خبره کړه ماضی هم پرې دا او مستقبل هم پرې دا ماضی ما څه کړی دي تا دا کړی دي تا دا کړی دي تا خدا کار کړی دي تا خدا کار کړی تا دا کار کړی تا ته وسنګ الله ولا جوړي ته وسنګ په کومه جبت الله یادې په دې جبت سمره درو ویلې دي سمره غیبتونه دي کړی سمره غنده خبرې دي کړی دي ماضی سے یادې شیطان او د الله نه لری کوي یا مستقبل چې سبب سګيږي ستا خدا عادت ته ستا خدا عادت ته ستا خدا تعلقات دا تعال سبب سګيږي بیا بسګيږي آینده هفته بسګيږي ای مستقبل کې بسګيږي جن بسنګ تیریږي نه ماضی هم هیر کا مستقبل هم هیر کا بد حال فکر وکا پیدا د اخرت اعتبار سره او د اصلاح تربیت خبره ده موږ ته ادارو کې مدرسو کې اسکولونو کې مستقبل بناو منصوبه بندي کرو د مستقبل هیر کا پیدا د اخرت خبره زکوما چې ستا کم د شیطان کم دایره ده نفس د شیطان غینه تا نو باسي پریشان کوي دی غیته بر سره خبره کومه فقید مستقبل منصوبه بندي خو بته کې تعلیم ده تربیت ده مدرسه ده تدریس ده خپل مستقبل اتباع سره هر یو کس خپل سوچ لري جایز دیره کې اپکار ده چوشي چې د ملک خدمت شوي اول د دین خدمت وشي د ملک خدمت وشي د خاندان خدمت وشي دا زه د اصلاح تربیت دیره عرض کوم چې شیطان نفس مونږ نه پریدي کار تم نه پریدي مستقبل را تاسو مخ ته کوي ماضی را ته مخ ته کوي دې حواله سره حضرت فرمایي چې ماضی هم هیر کا مستقبل هم هیر کا په حال فکر وکا حال درست کا ان شاء الله تعالی دې دایره نه توزی به خپل ماضی هم ټکیږي مستقبل هم ټکیږي من کان لله کان الله له سوق د الله شو الله دا غشو چې الله ته ځان حواله کو دا الله جل شانو به اطاعت باندې راغو د مستقبل د په لاس کې ده ان شاء الله مستقبل به خستګي یقینا الله تعالی وعده فرمایلی ده من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الله پاک فرمایي څوک چې نیک عملو کې ایمان سره ضرور به ضرور بدته ز خستا لطف والا مزه والا ژوند ورکوما دا مستقبل دی کنه خو شروع کې کار په ابتدا کې سره پریشان نه کله ورته ماضی مخکې گئی شیطان کله ورته مستقبل مخکې گئی به دا زما خبره څنګه ده یا دا غرمه ده ما زموږ مرګري خوبي دي ود دي زما بدګماني ده کنه حقیقت ده زموږ نات شریف والا طبیعت خراب شو یار مونږ ول دی خلک را له بیدار شي هغه خپل طبیعت خراب شو به تاسو په خبره پوهیږئ ذکر اهتمام اگر چې مختصری زړه لګي کنه لګي ذکر سره شروع کی دویمه دا چې د ماضی او د مستقبل فکر پرې دا حال باندې توجه کا حال ته متوجه شه د حال تقاضا پیژنه او دریم دا چې د ګناه نه ځان وساته ځان کنټرول کا ځان قابو کا ګناه نه ځان قابو کا بریکو لگاوا او خدا نه خواسته به تقاضا بشری ګناه وشي نو فورا استغفار او توبه
فورن استغفار او توبه، صلات حاجت، صلات توبه، ځان باندې صدقه لازم کا، نفل لازم کا. څنګه چې زخم لګي سړی نو فورن پټای کوي کنه وای، فورن پټای کوي کنه یار، فورن سړی پټای. الله دې موږ دې زخمونه دا شان روحاني زخم لګي، ګناو شي، نافرمانی شي، د الله تعالی بغاوت شي، د الله تعالی د بندګانو خلاف څه خبرو شي، نو فورن توبه استغفار، فورن الله ته متوجه کېدل، فورن الله ته دعا، زاری، منت. دا ګویا کې تا زخم باندې پټاو لګوله. څنګه جسمانی زخم باندې فورن پټای لګول دي، دغه شانته روحاني زخم باندې فورن پټای لګول دي. درې خبرې شو. او څلورمه دا چې حضرت فرمایل چې وختن فوختن رابطه کاوه، حالات وایا چې راهنمایي ته ملاويږي. دا څلور خبره اهتمام وکړه. حضرت تھانوی رحمت الله علیه په خپل خطونو کې لیکلي دي چې بیا هم نفع ونشي نو زه ذمہ دار یم. دا ضابطه فرموله مو تاسو ته پارم ده چې ذکر اهتمام وکړئ، ذکر پابندي وکړو. نن د عرفه ورځ ده، دا د کال د برکت والا او د شرافت والا ورځونه یو اهم ورځ ده. په دې مبارک ورځ باندې موږ عزم وکړو، توبه وباسو، الله ته متوجه شو، او نن یو نظام الاوقات برابر کو ټول کال د پاره چې ان شاء الله په دې نظام الاوقات به زما ذکر، زما تلاوت او زما چې د اتباع سنت او د الله تعالی د محبت دا سفر چې د په دې طریقه به برابروم. او دې کې کمې بشو شي انسان دی، بهرحال انسان دی، کمې بشو به یقینا راضي. نو دې کمې بشو باندې سره سر خراب نکي، کار پرېګ نه دی. دا خو د زندګۍ حصہ ده. ګوره کله ګرمي، کله یخني، کله بهاري، کله خزاني، کله تکه تور شپې، کله تکه سپینه ورځي. دا د کائنات حصہ ده کنه ده. هم دغه شان زما محترم الله د غمون نو ساتي، خفګانونه د الله زموږ تاسو حفاظت فرمایي، هر قسم نقصان نه د الله زموږ تاسو حفاظت فرمایي. خامخا زندګۍ کې به دا خبره راځي، خو دې سره به خپل سفر نه پرېږدي، خپل کار به نه پرېږدي. او دې کې به طور خاص دا خبره حضرت رحمت الله علیه سو ځکه دا خبر لیکلې ده چې دا یو د عمل او یو د کیفیت، منځ کول دي، ذکر کول دي، تلاوت کول دي، دعا کول، دا عمل دی. او دې کې شوق او ذوق، دې کې جړه، دې کې جذبه، دې کې همت او حوصله، او دې کې الله ته رجوع، زړه لګېدل، یو دا حال دی. دا دوه خبرې بیلې بیلې دي، یو عمل دی او یو دا احوال دي. جړه سړی راشي، شوق او ذوق برابري، زړه لګېدلې، دا احوال دي. حضرت فرمایي چې د عمل موږ مکلف یو. عمل دا حال به کله وي کله به ني، کله به شوق وي کله به شوق ني، کله به جړانګ ولاوي کله به هیڅ قسمت زړه نرميږي نه، کله به زړه حاضري کله به زړه غایبي. ته به خپل عمل جاری ساتي، بلکې زړه به حاضره. یو د زړه حاضرول، یو د زړه حاضرېدل. دا دوه خبرې بیلې بیلې دي. څنګه چې ماشوم سبق نه وي کنه ته راولې، بیا او تختی بیا راولې، دا حاضرول دي. او یو د غزل لګېدل دي. یو طالب د ماشوم دی چې هغه ته راوسو بس سبق وای، خپل راځي سبق لا، دا غزل لګېدل دي. دغه شانته زموږ زړونه کله کله لګي نه، ته به لګې، اب غایب شي بیا به لګې، بیا به غایب شي بیا به لګې، بیا به غایب شي بیا به لګې. دا خشوع ده. اچھا په دې کې بزر لګي. څنګه ته د کیږي نه دا لګیدم خوب نه درځي، یا بعض وخت سترګې پټې خوب نه راځي، سترګې پټې خوب نه راځي. ستا عمل دار چې باته مړه کې دروازه بند کې سترګې پټې کې بس نور خوب راوستل، دا ستا کار نه دی، دا د الله کار دی. دغه شانته ته بزر لګي، بار بار بلګي، او دې کې بزر لګي ان شاء الله. څنګه تسترګې پټې بار بار پټې بس ته ودشي سره او ترک پړک کې شپتېری خاصه بنن سبا کې به سهار ځان باندې سره تمر زر شپتېر شي یار. خوب راوستل ستا اختیار کې نه دي، خو خوب د پاره حالات جوړول، سترګې پټول دا ستا اختیار دی. تر خپل اختیار استعماله روزانه بنیاد باندې تعالی خوب درځي، تا ته آرام ملويږي. زما عزتمندوم دغه شان زړه لګېدلم دي. زړه لګېدل چې دی دا زما ستا اختیار کې نه دي، زما ستا اختیار دی زړه لګول، زړه حاضرول. دا بیا تختی بیا به را لګي، بیا به تختی بیا دې کې به د مزاج جوړيږي.
پته نشه په دې خبر رسی ګن رسی. امان الله خبر واضح خو نه ده، واضح ده. ها بھائی ته خو زمیدار سړی ته خاصم دا ساده ساده خبره خې لګي. الله تعالی دې ټول ته دې سمجھ فهم نصیب کړي. نو حضرت فرمایل چې ته عمل پابندي وکا او عمل سره به خود حال جوړيږي ان شاء الله. شوق بم برابرېږي، زړه بم لګي ان شاء الله، توجه بم برابرېږي، د آخرت فکر بم جوړيږي، د الله معرفت بم نصیب کیږي، د الله مینه محبت بم نصیب کیږي، غلط سلط محبتونه وزر نه وزي، غلط طریقې او غلط عادتونه ختميږي. خدا په مزه مزه بکیږي، یکدم نه کیږي. الله تعالی قادر دی چې یکدم وشي، خو یو د الله تعالی قدرت دی، یو د الله تعالی سنت دی. د الله تعالی قدرت ته یو شی زمبار نه دی، خو د الله تعالی طریقه او سنت دا دی چې تدریج سره به یو کار کیږي. زموږ تاسو کار دا دی چې کار ته متوجه شو، د ذکر اهتمام وکړو، د فرایض واجباتو اهتمام وکړو، چې کوم نیک کار توفیق مو تاسو تعالی راکړي دې باندې شکر ادا کو. او زما عزتمندو د ګناه نه ځان وساتو. او ګناه صرف یو بد نظری نه ده، بے شماره ګناهونه دي. او څنګه زموږ شکلونه مختلف دي، دا زموږ ګناهونه مختلف کېدای شي. الله دې هر ګناه نه وساتي. نو چې کومه ګناه کې سره مبتلا وي ا دې خپل ځان سره سوچو کی هغه ګناه دې پری دي. سترګو ګناه ده، د جبې ګناه ده، د غوږ ګناه ده، د لاس پې ګناه ده، د زړه ګناهونه دي، پردې حق دی، قطع رحمی ده، وغیرہ وغیرہ. الله دې ټول ګناهونه وساتي، ټول امت دې الله دې ټول ګناهونه وساتي. نو چې کومه ګناه کې مبتلا ای سړی، بلکې زموږ حضرت مولانا شابر الله هردوی رحمت الله فرمایي فهرست جوړ کا، فهرست. حضرت عارفی رحمت الله فرمایي فهرست جوړ کا، او چې کومه ګناه پر خدای شي په اسانه سره هغه ته ټیکو کا. فرض کا الله دې نه کې 50 ګناهونه دي، دې 50 کې 20 ګناهونه داسې دي چې په اسانه سره پر خدای شي، او دا 20 خو فورن پرې ده، باقي 30 ګناهونه دي هغه له منسوبه بندیو کا. زور لگاوا، همت نه کار والا، 2 رکعات صلات توبه او کا، صلات حاجت او کا. د کېدو اخر دعا اهتمام وکړه چې خدای په دې پوي مجدا ګناه د خو ما کې همت نشته، خدای مالا همت راکې، حوصله راکې، طاقت راکې، توفیق راکې. دې ته رجوع ال الله وای. دا ډېر اهم عمل دی، رجوع ال الله، الله ته ګرځېدل، الله ته متوجه کېدل. د انبیاء علیهم السلام د صفاتو چې کوم تعریف الله کړی دی، یو صفت ورکې دام دی، نعم العبد انه اواب، نعم العبد انه اواب. ډېر ښایسته بنده دی ایوب علیه السلام، هغه ډېر زیات الله ته متوجه کېدو والا دی. نعم العبد داود علیه السلام ډېر ښایسته بنده دی د الله، انه اواب، هغه ډېر زیات رجوع کوونکی دی الله تعالی طرف ته. سلیمان علیه السلام بارک الله تعالی فرمایي نعم العبد انه اواب، ډېر ښایسته بنده دی زمونږه، ډېر زیات رجوع کوونکی دی الله تعالی طرف ته. دا رجوع ال الله، دا دعا چې دی کنه الله ته متوجه کېدل، خدای زما ګناهونه معاف کړي، خدای مالا همت راکړي، مالا حوصله راکړي، خدای فلا 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 ګناه کې مبتلا ما ګناه نه وساتي، زما دا خدای د ګناهونو مزاج په خو عادتونو باندې بدل کړي. دا فریاد کول دا رجوع ال الله ده، دا اواب کېدل دي، دا الله ته متوجه کېدل دي، دا الله ته انابت ده. نو سره د شپې د کېدو وخت الله ته متوجه شي، الله نه وغواړي. الله ته خو مشکل نه ده کنه، د مشکل لغت الله سره نشته، مشکل موت آته ده، د مشکل لغت الله سره نشته. کن فیکون خالق او مالک ده، کن فیکون، دا مشکل موت آته ده. نو د خپل مشکل الله ته پیش کو او بیا ګوره چې الله پاک ستاسو مدد کوي. په دې طریقه به ان شاء الله تعالی زموږ تاسو دا سفر د تقوا سفر، د الله د معرفت سفر، د الله د تعلق سفر، د ګناهونو د ځان ساتلو دا سفر، دا ډېر ښایسته طریقې سره منزل ته رسي ان شاء الله تعالی. د نیکو مجلسونو ما اهتمام وکړو، او د ذکر پابندي وکړو، د تلاوت قرآن پاک پابندي وکړو، او د دعا اهتمام وکړو. دې برکت سره ان شاء الله تعالی انقلاب برازي. داسې انقلاب چې به ته په خپل سترګو باندې ویني، او به تا ته څوک وایي نه، خپله به محسوسې. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي. ذکر اهتمام خبره کیږي، موږ 2 تسبیحات ذکر کوو، باقي تسبیحات تاسو ان شاء الله تعالی خپل سہولت او فرصت مطابق چې د هغه ادا کړئ. استغفار او درود شریف خپل فرصت سره ادا کړئ، او 2 تسبیحات موږ ذکر کوو. لا اله الا الله سلزل ویل، لا اله مشکات شریف روایت ده، لا اله الا الله ليس لها حجاب دون الله. لا اله او د الله منځ کې څه حجاب نشته. پس مکه باندې بنده لا اله وای، اسید الله ترسي، عرش ترسي، د الله د تجلیات خاص مرکز د عرش ترسي. لا اله الا الله چې دې کې ډېر غټ طاقت ته.
او حدیث پاک کې مرضی چې قیامت برانه شي تر څو پورې یو قسم لا اله ولا موجودي لا اله دومره غټ طاقت دی چې اسمان او ځمکه قائم کړی دي نو زموږ استاد مسایب نه قبول کوي شرط د اخلاص سره ویلې شي نو لا اله اخلاص سره ویلې شي دا کلمۃ الاسلام دی کلمۃ الایمان دی ایمان او د اسلام کلمه ده نو دا چې وایو نو دي کې دا الله ته تصور کوو الله ته بدا وسیله کوو چې خدای د لا اله برکت سره د کفر او شرک معاف کې الحمدلله زه خو ستا په فضل سره مسلمانم ای الله د لا اله برکت سره زما ګناهونه معاف کې زما عیبونه باندې پرده واچې زما بیماری ختم کې یا الله زما د ګناهونه ختم کې یا الله د ګناهونو د عادتونو خدای په نیکو عادتونو باندې بدل کې او زما پریشانه ختم کې لا اله برکت سره ته اسمان زمکا قائم دي او لا اله برکت سره کفر او شرک معاف کې نو ګناه صغیره او کبیره معاف کول ته سم مشکل دي الله ته دا کلمه وسیله کې ان شاء الله توجه هم برابرای